د خوبصورتۍ یو څو اهم رازونه یاد وساتئ. د لاسو د خوبصورتۍ دپاره په دې لاسو باندې صدقه ورکوئ، ځکه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمی الصدقه رد البلا. صدقه چې کوم دی دا مصیبتونه دا رد کوي. د لاسونو د خوبصورتۍ دپاره خپل لاسو باندې صدقه ورکوه، او داسې صدقه ورکوه چې کله ته په ښي لاس باندې صدقه ورکوې چې ستا نه ګس لاس هم خبر نشي. داسې صدقه ورکوه. دا د لاسو د خوبصورتۍ دپاره یو څو اهم رازونه دي، دا د خوبصورتۍ دپاره دي. په دې به ستا زندگی هم خوبصورته شي. دویم نمبر دا د آواز د خوبصورتۍ دپاره د قرآن مجید تلاوت کوه، ځکه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمی القرآن حجت لک او علیک. دا قرآن به یا ستا دپاره حجت شي او یا به په تا باندې حجت شي. اوس الله جل جلاله دې موږ د قرآن مجید د جګړې نه وساتي، ځکه که مو تا په دنیا کې د قرآن مجید هغه حق ادا کو نو مو تا سره به بیا جګړه نه کوي، بلکې زما او ستا دپاره به جګړه کوي. او که نه مو تا د قرآن مجید حق ادا نه کو د قیامت په ورځ به زموږ سره بیا جګړه کوي. الله جل جلاله دې مونږه د قرآن مجید د جګړې نه وساتي. او الله قرآن مجید به تا د هغه وخته پورې نه پرېږدي تر څو پورې چې جنت کې داخل کړی نه، او که اوس د هغه حق ادا نه کو تر هغه وخته پورې به دې نه پرېږدي تر څو پورې چې جهنم ته نه تللی. نو عرض مې دا کو د خولې د خوبصورته کېدو دپاره، د آواز د خوبصورتۍ دپاره د قرآن مجید تلاوت کوه. دریم نمبر دا د سترګو د خوبصورتۍ دپاره، د سترګو د خوبصورتۍ دپاره د الله په در کې جړاګانې کوه، د الله په در کې فریادونه کوه. د سترګو د خوبصورتۍ دپاره کله چې یو انسان د سترګو نه یوه اوښکه د الله جل جلاله په دربار کې توی کړي، الله جل جلاله وی په مخ د ځمکه چې تا څومره ګناهونه کړي ټول ما تا ته معاف کړو، او د قیامت په ورځ به دغه اوښکه چې کوم دی ستا په کار راځي. نو د الله په در کې چې کوم دی هغه یوه اوښکه تویوه، دا د سترګو ښایست دی. او کله چې یو انسان یوه اوښکه تویږي او دی سحر راپاسي، د ده دا مخ یوه رڼا کوي، یو نورانیت وي د ده په مخ کې. ته چې دغه کس ته چې څوک ګوري هغه ته باقاعده پته لګي چې داسې اعمال شروع کړي دي، ځکه د ده په مخ کې یو نورانیت دی. نو د سترګو د نورانیت دپاره، د سترګو د ښایست دپاره د الله په در کې چې کوم دی یوه اوښکه تویوه، دا د الله جل جلاله ته د ځمکې او د اسمانونو نه ډېره خوښه ده. دریم نمبر دا د مخ د خوبصورتۍ دپاره تاسو څه کوئ؟ هر ټیم په اودس کې اوسئ، ځکه د انسان خو پته نه لګي چې موږ له به کله مرګ راځي. نو هر ټیم چې کوم دی په اودس کې اوسئ، دا د مخ د خوبصورتۍ دپاره ده. څلورم نمبر خو وشو. پنځم نمبر دا د زړه د خوبصورتۍ دپاره، د زړه د خوبصورتۍ دپاره د الله یاد په زړه کې ساته. هر ټیم الله یادوه، ځکه رسول الله جل جلاله قرآن مقدس کې فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب. وی د زړونو اطمینان چې کوم دی دا زما په یاد کې دی. نو هر ټیم د الله یاد هغه چې کوم دی په خپل زړه کې ساته. بس چې ستا نه څه ګناه کېږي چې ته په زړه کې راولې چې الله ماته ګوري، الله دیکھ رها ہے، نو بیا به چېرته ستا نه ګناه نه کېږي. نو دغه شان هر ټیم د الله یاد دا په خپل زړه کې راوله. او کله چې در کې دا صفات راله، په رب مې د قسم وي چې دنیا او آخرت په دې ښایستی. دا څه خبرې چې ما وکړې الله جل جلاله دې په اول د عمل کولو توفیق ما ته راکړي، او بیا دې په تاسو ته درکړي.